سهار چې څنګه اطلاع مې شوه نو د هغې نه وروسته موږ سره راغلو هسپتال ته. په هسپتال کې د ایم ایس صاحب په موجودیت کې موږ کیمرې چک کړې. د کیمرې نه چې تصویرونه واخیستو په هغې باندې مې کار کوو. خو په دې کې زیاتو ډي پي او صاحب او ایس پي صاحب او ډي اس پي صاحب د هغو هدایت و د هغو بار بار اطلاعګانې به کېدلې چې یاره په دې کې تاسو کار وکړئ. په هغې سلسله کې موږ روان شولو. کوم تصویرونه چې واخیستو کومه زنانه هم ګرفتاره کړه په هغې نه مې انویسټیګیشن شروع کړو. په هغه سلسله کې موږ ماشوم ریکور کړو او مزید نور تفتیش روان دی انشاءالله او ماشوم ریکور شو. مور پلار ته مو حواله کړو. خلکو ته څه پیغام ورکوئ ځکه چې دا لومړی واقعه د هسپتال نه یو ماشوم وغوا شو؟ زموږ خلک هم سادهګان دي. خلکو ته دا پیغام ورکوم چې هسپتال ته ځي که بازارونو ته ځي نو د خپل ځان د حفاظت کوي. خپل ماشومان دې سره اوس 3 زنانه راغلي وي. په 3 زنانو کې بل چاته ماشوم ورکول دا د غفلت و. نو زه خلکو دا میسج ورکوم چې بازارونو ته ځي خپل سامان وسایل چې څه شی دي د هغې په خپله حفاظت کوي. بیا د پولیس سره تعاون کوي. پولیس چې چېرته وي په کوم ځای کې یو دې اطلاع کوي نو بر وخت به انشاءالله موږ کاروایي کوو. او په کوم ځای کې شوې ده په دې زما په حدودو کې الحمدلله چې کوم کارونه شوي دي موږ ټریس کړي دي. ډي پي او صاحب خصوصي هدایت باندې 3 واقعګانې تاسو ته مخې زر رالې او الله مو په هغې کامیاب کړو چې د عوامو تعاون نه بغیر هېڅ نه کېږي. جان صاحب د ستاسو ډېره مننه او ډېره شکریه. او بیا خصوصي د سید الرحمن سیچو صاحب چې هغه ته بر وخت موږ کال هم وکړو او د ټول ډپارټمنټ ډېره شکریه ادا کوم او د خوشحالۍ ډاډ ورکوم چې دوی زموږ د غریبانانو په دې لږ ساعت کې او په دې لږ ټایم کې زموږ ماشوم را پیدا کړو. ډېر زیات خوشحاله یم او د ټولو ډېره مننه. ستاسو هم مننه او د خپل وي سي چیرمن او د خپل خاندان ډېر مشکور یم چې د ټول زما سره په یو ټلیفون باندې ټول راغلي او د سهار نه تر د اوسه پورې ناست